بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم القرآن مأدبة الله فتعلموا من مأدبته ما استطعتم أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم دیرو گرانو عزتمندو مسلمانانو دا اللہ تعالی وخصوصی فضل او مهربانای باندې او قرآن کریم مجلس تا الله تعالی حاضری نصیب کړه الله تعالی دی زمونږ او ستاسو دا میلاوېدل او ملاقات دا ویل او اورېدل د خپل رضا ذریعه وګرځوي او الله تعالی دې زموږ کړي ګناهونه معاف کړي مختصر عمل چې الله تعالی په دربار کې قبول شي ډېر زیات قیمتي دی او ډېر لوی عمل چې د الله دربار کې قبول نشي نو توی دی او بیکاره دی زمونږ نیکو ابراهیم علیه السلام لوی عمل د بیت الله شریف آبادی کوله په عمل باندې دوکه نه دی خره نه دی تکبر نه کوي د الله دربار کې دعاګو دی او د الله نه سوال کوي چې ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم د دې وجې نه بهترین عمل او خوښ عمل هغه دی چې د الله د حکم د نبی علیه السلام په طریقه باندې وي چې د الله دربار کې قبول شي الله تعالی دې کم محنت چې ماشومانو کړی دی استادانو هغوی سره محنت کړی دی خواري ورسره کړې ده الله تعالی دې په خپل دربار الهزال کې قبول او منظور کړي نن چې کوم علماء کرام طلبا رونا عوام رونا نارینا او زنانا هغوی په دې محنت خوشحاله دي او قرآن کریم دې مجلس ته حاضری کړې ده الله تعالی دې د ټولو هر قدم د نیکۍ تله کې وغورځوي وروڼو دا د قرآن کریم دا دومره سبق دی ویلی شو دا اخیری 3 سورتونه یې هم ویلی شو څه فرض نه وه واجب نه وه چې دی موږ او تاسو راجمع کولو او په دې باندې چې کوم دی نو دی یو اجتماع کوله داسې جشن نه مناوئ دا عالمان هیرسناک دي او
دا هیرسې چې دی زمونږ د فایدې دپاره دی ځان له څه فایده نه وي دې ماشومانو ته یې سبقونه ښودلي وو بس ختم به هم کړی وی دوا به هم کړې وه خبره به خلاصه شوې وه خو اصل کې د دې عالمانو هیرس وي چې سبانه وګوري او خلک راجمع کړي او هغې ته لږه خبره وشي چې یاره زه دې زمونږ دا مړه زړونه دا لږ د الله په طرف را بیدار شي او زمونږ دا مړه شوي ضمیرونه او د غفلت په خوب باندې وده زړونه لږ د الله په طرف د آخرت په طرف را بیدار شي د دنیا په دندو کې د دنیا په مازو چرچو کې غمونو فکرونو کې دنیا دا څوک په غم کې ورګډ دی او څوک په خوشحالۍ کې غافل دی مالدار وي د مال د غم ټوله شپه ټوخېږي او غریب کره نور څه دي بس تش سوچونه ځي راځي او یلی حیدره بس دنیا یو سانما ده نو قدرت یې تماشه کې بس پاټونه ځي راځي نو څوک په یو غم کې اخته دی څوک په بل غم کې خو غم هغه غم دی چې کوم غم د سړي نه الله یي بس دا غم د یقیني څه دی خو که یو فکر دی یو درد دی په هغې کې بنده ته الله را یاد دی بنده ته آخرت را یاد دی نو پوه شه چې دا فکر نه دی دا ښکلی فکر دی دا دی الله زموږ د ټولو نصیب چې د الله د رضا فکر شروع شي او په دې کې سړی غمجن شي د آخرت فکر شروع شي په دې کې سړی غمجن شي دنیا کې اصل فکر د دې پکار ورونو د دې عالمانو د یو هیرس وي یو لالچ وي چې یاره څوک راشي او زموږ د مقتدیانو ته یارانو دوستانو ته لږه خبره وکړي کیدی شي چې د چا ضمیر د الله په طرف بیداري لږ به تیز شي چې کوم غافل وي هغه به ویښ شي د بچو احساس د ځان احساس دا به ورسره پیدا شي د خپل عمر د خپل ځان فکر هغه به ورسره پیدا شي ورونو منګ او تاسو له یو سوچ پکار دی یو فکر پکار دی زمونږ د ټولو دا سوچ یقین هم دی چې په د ټولو مخلوقاتو کې انسان چې دی دا ډېر عزتمند دی واقعي دا انسان الله ویلی دی کرمنا بنی آدم الله رب العزت فرمایلی دی فضلناهم على كثير ممن خلقنا تفصيلا مال انسان له عزت ورکړل مال انسان له غورواله ورکړل الله تعالی فرمای لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم دا انسان په یو خسته ماډل جوړ دی الله رب العزت فرمای چې اسجدوا لآدم چې فرشتو آدم ته سجده کړې وه آدم علیه السلام ته سجده کړې وه یعنی انسان ته سجده کړې ده انسان دومره لوی څیز دی دومره قیمتي دی نو آیا منګه سوچ کړی دی منګه فکر کړی دی چې موږ په څه باندې قیمتي یو که په غوښې او په هډوکو باندې وي نو کېدای شي میخه به زموږ نه په وزن کې سیوا وي هغه به چې کمدنو په غوښو ډېره وي او بیا زموږ نه په غوښو باندې درانه څیزونه شته
که سترګو په استعمال وي د انسان نه تیز سترګو والا شته که د غوږونو په استعمال وي نو د انسان نه د تیزو غوږونو والا شته که په خوراک باندې وي نو انسان به څه خوراک کوي د انسان نه ډېر خوراک والا څیزونه شته ډېر خوراک والا څیزونه شته دی د دې انسان غوروالی د دې انسان عزت هغه په څه باندې دی کومه یوه نقطه ده کوم یو څیز دی چې په هغې باندې انسان ممتاز دی او انسان پې د ټولو نه جدا دی ورونو هغه چې وکتلی شي او هغې ته فکر وکړی شي یو لویه فلسفه ده خو په لنډو دا ده چې په انسان کې الله تعالی یو څیز اچولی دی چې هغه په فرشتو کې نه و هغه کائنات کې به بل چا کې نه و او چې هغه څیز په انسان کې واچو د هغې نه پس الله رب العزت ووایي چې اسجدو لآدم فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين الله رب العزت فرمایلی دی فرشتو ته چې کله زه دا انسان برابر کم برابر یې کم ونفخت فيه من روحي او په ده کې زه خپل روح واچوم نو بیا تاسو دته سجده وکړئ بیا دته سجده وکړئ عالمان وایي دا روح دا داسې یو څیز و چې د دې د وجې نه الله رب العزت دا انسان د نورو څیزونو نه جدا کړی دی د نورو څیزونو نه یې جدا کړی دی دا روح یو ډېر قیمتي څیز و چې دا الله رب العزت په انسان کې اچولی دی په انسان کې اچولی دی بیا الله رب العزت دا انسان دنیا ته راولېږه آدم علیه السلام دنیا ته راغی او الله رب العزت آدم علیه السلام ته وفرمایل چې فإما یأتینکم مني هدی د دې روح د سنبالولو د دې روح د برابرولو د دې روح د ښکلي کولو د دې د طریقې چې دي دا به زما د طرف نه درځي نو دنیا کې الله رب العزت په انسان باندې دا امتحان کو چې دا قیمتي څیز چې دی چې دا په انسان کې و نو یو انسان کې بدن او بل په انسان کې روح په انسان کې روح او د انسان په دې بدن کې کشمکش یو طرف ته بدن او بل طرف ته روح الله تعالی رازق دی او الله تعالی داسې رازق دی چې داسې رازق بل څوک نشته داسې رازق بل څوک نشته الله تعالی سورۃ الفجر کې فرمایي چې یومئذ لا يعذبه عذابا لا يعذبه احد الله رب العزت فرمایي چې الله به تړل کوي چې داسې تړل څوک کولی او الله رب العزت په سزا ورکړي داسې سزا چې څوک هغه شانتې سزا ورکولی عالمان هغه د دې آیات د لاندې ذکر کوي چې د دنیا کې ډېر لوی لوی ظالمان تیر شوي دي
او ډېرې سختې سختې سزاګانې تېرې شوي دي او تېرېږي او قیدونه جیلونه سخت سخت جیلونه هغه تېر شوي دي او تېرېږي الله تعالی دې ځای کې وایي چې الله به داسې سزا ورکړي چې داسې سزا څوک ورکولی او الله تعالی داسې تړل کوي چې داسې تړل څوک کولی د دې آیات څه مطلب دی عالمان ذکر کوي چې الله داسې ځای تړي چې څوک یې تړلی نشي او الله داسې ځای له سزا ورکوي چې څوک پر ورکولی زما مقصد بل نه خو لږ ونده کې وي شی جی الله رب العزت داسې ځای تړي چې هغه څوک تړلی نشي او الله داسې ځای له سزا ورکوي چې هغه ځای څوک تړدولی نشي انسان به تا بند کړي په کمره کې به دې څه کړي بند په تاخانه کې به دې څه کړي بند کړي خو ستا فکر بندولی نشي صحیح ده که نه ستا سوچ بندولی ته فکر کې ناست یا کامره کې او ښه د مازې ځان په بازار کې ګرځوه دا چل دی او دا ښکلو ښکلو ګلونه دي دا فکر دې بار څه کېږي لکه د هغې مثال خوب هم دی که نه څه شی دی خوب دی قیدیان کله کله وایي چې قید کې الله دې ټول قیدیان را ازاد کړي که نه نو وایي راځي وایي چې لږ ازاد شو چې وده شو نو څه به شو ازاد به شو کله وایي راځي چې وایي لږ کلي ته چکر څه کړو ولګو وایي که دا خوب ته دې زمونږ چې چا قید کړي وو وایي که دوی په اختیار کې زمونږ دا خوب وایي قسم دی وایي دوی موږ له دا خوب هم بندوو شیره دا دې ونې وینې دی چې دا په دې خوب کې کلي ته څه نه شي لاړ نه شي ځکه یې خو موږ قید کړي یو بیا څه نه چې دوی په خوب کې چېرته لاړ شي کلي ته نو دا خوب دله نه شي بندولی دا فکر دله بندولی نشي او ستا له بدن هغه به دله دړمن کي بدن به دله دړمن کي خو ستا خیال او ستا روح چې دی هغه دړدولی نشي الله تعالی داسې ځای له ګزار ورکوي چې داسې ځای له څوک ورکولی نشي الله رب العزت روح له سزا ورکوي هغې له څوک ورکولی نشي الله رب العزت روح تړي هغه څوک تړلی نشي نورونو الله رب العزت رازق دی الله څه دی رازق دی هغه سله هغه شان ډوډۍ ورکوي چې هغې له هېڅوک ډوډۍ ورکولی نشي ماشاءالله هېڅوک هغه ځای له ډوډۍ ورکولی نشي یاره زمونږ دا سترګې هم ډوډۍ غواړي صحیح که نه رانجو پکې خلک څه کوي واچي صحیح ده که نه کله کله ناجوړه شي ټکې پکې څه کوي علاج ولا ظاهري سترګو له څه کوي غوږونه دي دا هم چې ښکلې ښکلې خبرې اوري نو څه خوشحال که دړمن شي نو ټکې پکې څه کوي ګېډه خوراک غواړي نو رازق خو دی الله خو زه څوک وله څه کړي ډوډۍ وخوري خورونو موږ او تاسو یوازې دا بدن نه دی بلکې زمونږ او ستاسو یو بل ځای دی چې هغه روح دی روح دی او چې څنګه زمونږ دا بدن دی اوږه کېږي او دی تږی کېږي اوږه کېږي تږی کېږي او دی بیماریږي ده له علاج ته ضرورت دی ده له پرهیز ته څه وي ضرورت دی نو دقه شان دی په موږ کې الله روح څه کړی دی پیدا کړی دی نو دا روح راغلی دی د بره نه الله تعالی دې له هم روزي ورکوي که الله رب العزت صرف بدن له روزي ورکوي او روح له نه ورکوي نو بیا الله پوره رازق بیا الله رب العزت پوره رازق نه دی الله رب العزت بدن له روزي رسان دی بدن له الله ډوډۍ ورکوي
نو روح له هم ډوډۍ ورکوونکی څوک دی؟ الله. هغې له ډوډۍ ورکوونکی الله دی. خورونو زمونږ او ستاسو دا بدن چې دی نو دا خاورین دی. خاورین دی. الله رب العزت فرمایلی دی منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. منها خلقناكم د دې خاورې نه مې تاسو پیدا کړی. یا ایها الناس انا خلقناكم من تراب. انسانانو الله تعالی تاسو د خاورې نه پیدا کړی. نو زمونږ دا بدن چې دی نو دا خاورین دی. الله رب العزت د دې دپاره روزي چې ده د دې دپاره د آرام څیزونه چې دي هغه هم الله تعالی د دې ځمکې نه پیدا کړي وي. کاغه غله ده کاغه میوجات دي الله رب العزت هغه د دې خاورې نه پیدا کړي وي. کاغه اوبه دي کاغه فصلونه دي کاغه حیوانات دي دا ټول الله رب العزت زمونږ دپاره پیدا کړي وي. الله رب العزت یو طرف ته د انسان پیدایش ذکر کی او بل طرف ته د انسان د بقا اسباب ذکر کی. ونزلنا من السماء ماء بقدر فاسكناه في الارض وانا على ذهاب به لقادرون. الله وی د بارانه اوبه وروم د انسان دپاره. الله رب العزت وی فانشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن والصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة. فيوزيكي الله رب العزت د انسان د بقا سيزونه د انسان د پاتې کېدلو څیزونه ذکر کوي. د بدن د پاره وی الله وی اوبه مې راورولې دي. الله رب العزت وی په هغې سره باغات پیدا کومه باغونه پیدا کومه فصلونه پیدا کومه او الله رب العزت وی داسې دانې پیدا کوم چې په هغې دانو کې تیل وي. ترکیب چلو منتخي وصبغ للآکلین. نو نباتاتم وی ورسره چې کم دنو حیواناتم وی وإن لکم فی الانعام لعبرة. څاروي دلهم الله تعالی غوښې پیدا کړي وي. الله رب العزت د انسان د بدن دپاره قسمه قسم څیزونه الله رب العزت پیدا کړي وي. دا ټول چې دي نو دا د انسان د بدن خدمت کوي. د انسان د بدن څه کوي؟ خدمت کوي. دا ټول کائنات چې دی نو دا د انسان د بدن خادم دی. قرآن کریم په لنډو باندې وایي سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض. سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمه ظاهرة وباطنة. الله رب العزت د ځمکې او د اسمان څیزونه ستاسو په خدمت کې لګولي دي. ټول چې دي ستاسو په خدمت کې څه دي لګولي دي. هر څه ستاسو خدمت کوي. ما وویل د انسان خدمت کوي. چا انسان د بدن څه کوي؟ خدمت کوي. ټول د انسان د بدن خدمت کوي. لګیا دي دا هواګان هم زموږ خدمت کوي. دا بارانونه هم زموږ څه کوي؟ خدمت کوي. دا ټول څیزونه زموږ د فایدې لپاره دي. شیخ سعدي رحمه الله تعالی په لنډو باندې ویلي دي ابرو بعضو محو خورشیدو و فلک درکارن تا تونانه بکف آری و بغفلت نخوری. ابرو بعضو محو خورشیدو
وفلک درکارن دا وریس چې دا سیلی چې دا دا انور چې دی او دا سپوږمۍ چې ده نو دا ستا په خدمت کې لګېدلي دي همه ازباری تو سرگشتا و فرمان بردار همه ازباری تو سرگشتا و فرمان بردار شرط انصاف نباشد کی تو فرمان نبوری دا ټول کائنات چې دی انسان دا ستا په خدمت کې لګېدلی دی صحیح ده جی ټول زموږ په خدمت کې څه دی لګېدلی دی ورونو تپوس کومه که دې ځمکه کې اوبه نه وي نو موږ ژوند کولی شو که په دې ځمکه کې دا ونې نه وي نو موږ ژوند کولی شو که دا فصلونه نه وي نو موږ ژوند کولی شو د دې نه معلومیږي چې دا کائنات موږ له پیدا دی زموږ دپاره څه دی ځکه موږ بغیر د دې نه ژوند کولی نشو اوس یو دویم تپوس کوم هسې که موږ نه یو نو په دې ونو باندې څه فرق غورځېږي په دې دریابونو باندې څه فرق غورځېږي په دې غرونو باندې څه غورځېږي معلومیږي دا چې موږ دې له نه یو صحیح ده که نه موږ دې له نه یو دا زموږ دپاره دي زموږ خدمت دا کوي خو که موږ د دې خدمت دپاره پیدا شوي یو نو د دې مطلب به دی چې لکه نوکر به افسر به رالګي نو د چا جارو به لګوي د نوکر دا ټول خو زموږ څه شو نوکران شو دا ټول زموږ نوکران شو نو که موږ د دې نوکرانو چاپلوسي شروع کړو نو لکه موږ به د دې دپاره پیدا شو موږ د دې د خدمت دپاره پیدا نه یو اوس ظاهر کې په دې لاسونو په دې خپو مونږه چې کمدنو د ځمکه آباده لګیایو مونږه او په دې ځمکه کې خدمتونه کوو خپل ضروریات کې څه کوو پوره کوو خو ورونو په مونږ کې یو چیز دی چې هغې ته روح ویلی کېږي څه ویلی کېږي روح ویلی کېږي هغه په دې کائنات کې بلکل ګزاره نه کېږي په دې کائنات کې د هغه د خوراک څیز نشته په دې کائنات کې دا چې کوم پیدا دی په دې کائنات کې د هغه اوبه نشته په دې کائنات کې د هغه هسپتال نشته په دې کائنات کې د هغه ګاډۍ اگر دې کائنات دی نه دې سره د هغه جوړ نشته دې کائنات هغه دې کائنات نه دی دې ځای سره چې کمدنو د هغه جوړو د بل عالم نه راغلی دی د بلې دنیا نه دی دا خبره ورونو زه ځکه کومه چې نن سبا خلک لږ تعلیم یافته غونده کې دی وایي ایجوکیټډ ورته وایي که څه شی ورته وایي تعلیم یافته به ورته تعلیم یافته دي که تعلیم یافته دي د تعلیم یافته حضرات وایي په انسان کې د دې بدن نه علاوه او د سا نه علاوه بل یو شی پکې وایي نو دې ځان ته تعلیم یافته وایي خو د ځان نه دی پېژندلی نو ده ته به جاهل وایي او تعلیم یافته به ورته نه وایي ده لا ځان پېژندلی نه دی دا چې دا غوښې دي او هډوکي دي او سا دی نو دا خو مونږ کره چې کور کومه غوا ولاړه ده په هغې کې هم دي نشته پکې دا زړه زمونږ غټ دی که د غوا غټ دی همیشه چې ده او په دې ځنګلونو کې چې اتیان دي دا سا خو په هغې کې هم دی دا چې دا سالو دا په هغې کې هم دی دا په میږي کې هم دی میږي کې هغې هم دی ماشي کې هم دی پوزې له دې راولي ماشي کې هم دی نو دی اصل کې ځان ته د څاروو په نظر کتلي دي خپه کېږو به نه خبره نه ده ځکه ځان پېژندل فرض دي ځان پېژندل څه دي فرض دی
من که ځان وپېژنو نو بیا پته ولګي چې موږ له څه کول پکار دي. جدید تعلیم د یورپ تهذیب هغه د انسان نه انسان هېروي. هغه انسان ته د ځناور په نظر ګوري. وایي د ده دا بدن دی، د دې ضروریات د دې سهولیات پوره کړه. د ده د خوراک څیزونه د دې بدن دپاره بیډ پکار دی، سپنډ پکار دی، ګاډی پکار دی، جیاز پکار دی. دا ټول چې دي دا د انسان د بدن خدمت کوي. دا هسپتال چې دی، تاڼه چې ده، کچری چې ده، دا د انسان د بدن څه کوي؟ خدمت کوي. دا د انسان د بدن خدمت کوي. الله رب العزت د دې بدن دپاره دا دومره کائنات رالیږلی دی او روح دپاره څه نشته. دا ولې دی دا روح نه مني چې انسان کې دا روح دی، حالانکه قرآن صفا ویلی دی فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. دا ډاکټران چې دي، دا ساینسدانان چې دي، دا کوم روح چې د باره نه راغلی دی هغه په دې آلاتو باندې معلومیږي نه. او د دې دنیا دی نه نو هغه په دې سټیټوسکوپ باندې او په دې خوردبین باندې په دې آلاتو ترمامیټر باندې د دې تبه معلومولی. په دې آلاتو هغه نه معلومیږي. هغه په دې آلاتو باندې صرف چې بدن کې کم زړه دی او زړه کم پمپینګ کوي او کم ساه جوړوي نو بس هغه پې پېژندلی شي. دې ځای لاس کېږي وي نه بس ټوپ ووي. هغه دا پېژني اکسیجن ولګوي وایي یاره اکسیجن زړه جوړوي او که نه جوړوي، پمپینګ کوي او که نه کوي. د ده آلات چې دي نو تر دې حده پورې دي چې کوم ځای چې کوم ځای د دنیا د ساینسدانانو، د دنیا د دانشورو، د دنیا د فلاسفرو او د دنیا د هوښیارانو علم ختم شي نو د هغه ځای نه د پیغمبر علم شروع شي. چې کوم ځای د ټولو ساینسدانانو، د دانشورو، د فلسفیانو د دوی علم په یو حد باندې ودرېږي او کار پرېږدي نو په هغه ځای نه د وحي علم څه شي؟ هغه ځای نه وحي شروع شي او د پیغمبر علم شروع شي. دی وایي زموږ آلات یې نه رالي. قرآن کریم ویلي، پیغمبر علیه الصلاة والسلام ویلي موږ ډېر پخوا الله پیدا کړي وو. پخوا پیدا کړي ډېر پخوا الله رب العزت موږ پیدا کړي وو. زموږ دا روحونه الله پیدا کړي دي خو په نمبر باندې دنیا ته راځو. که سوړه راله تیاره کړي نو چې د چا منظوري شوي راشي په نمبر د چای نو هسې شي راشي هغه دلته راشي. دا بدن ولا کڅوړه څه کړي تیاره کړي ځکه هغه چې دلته راځي نو یو کڅوړه ورله پکار وه چې دلته نه موږ راتلو نو دا بدن یې موږ له تیار کړ. نو هغه روح چې دی هغه الله رب العزت زموږ په ذریعه باندې دې عالم ته راولېږو. هغه د دې عالم نه دی، هغه د دې عالم خوراک نه کوي، د دې عالم اوبه نه څښي نو هغه له روزي پکار وه او هغه له هدایت پکار و. آدم علیه السلام چې کومه رکوع کې پیدایش ذکر دی نو هغې کې دوه ټکي دي. تاسو د کتلي دي یو ځای کې وایي وعلم آدم الاسماء كلها. شته کنه لومبۍ سپاره دا خوښ چاله د دې اپیزان هم ډېري د دې ترجمې والا هم ډېري دا خو چې لومبۍ ناپله کېږي بیا ورو کډک دي لومبۍ سپارې والا خوښ څه دي. وعلم آدم الاسماء كلها. شته کنه
بیا ورته وایي فإما یأتینکم منی هدی عجیبه خبره ده چې وعلم آدم الاسماء كلها نو چې آدم ته اسماء كلها وښودل نو بیا د فإما یأتینکم منی هدی څه مطلب دی وی وعلم آدم الاسماء كلها آدم ته مې هر څه وښولو بس په لنډو به اخلاص وکړو کنه پښتو ما آدم ته مې هر څه وښولو او بیا وی آدم چې زما د طرف نه ته هدایت درشي چې هر څه ته وښول نو بیا آدم ته چل ښولو ضرورت سو هدایت معنی د چل ښودل نو هر څه ورته وښودل او بیا وی چې کله زما د طرف نه د ژوند تېرولو چل ښودل درشي نو بیا ګورې د هغې تابعداري کوئ دا څه مطلب دی رونو دا مطلب دی د بدن هغه چې وو بدن هغه چې په کوم څیز باندې د بدن تربیت دی نو وعلم آدم الاسماء كلها د هغې تخم یې په آدم کې وکړو د هغې تخم یې په آدم کې څه کړو نو بس آدم مونږ ټول آدم یو بیګه کنه مونږ ټول څه یو نو هغه تخم یې زمونږ بابا کې کرلو اوس چې یو شی چې کمدنو ګاډی جوړ کړي څوک دا اکه د بابا هغه تخم ښکاره شو چې څوک جیال جوړ کړي دا د بابا هغه تخم څه شو ښکاره شو صحیح ده که نه پټي کې تخمونه پراتی نو چې د چا کوم موسم وي هغه پکې څه شي راوشي نو دا به بابا کې دا تخمونه څه کړي کرلو بابا کې دا تخمونه کرلو موبایل ایجاد کړ دا بابا کې کرلو ٹھیک ده لوډ سپیکر راووت دا بابا کې دا څه کړو خو ضرورت په ټیم باندې چې خلک زیاتېدل خلک څه کېدل زیاتېدل لوډ سپیکر ضرورت راغی مزل چې کمدنو ضرورتونه ډېرېدل تعلقات ډېرېدل ګاډي په کار شو انسان سوچونه شروع کړل دا اکه تخم راووتو دا د بدن دا علم چې دی دی په د انسان کې کرلی دی خو د آخرت هغه علم او د روح هغه علم هغه یې پکې کرلی نه دی هغه به وي درځي ونه شوئ هغه به وي څه کېږي هغه به ټیم په ټیم درځي فإما یأتینکم منی هدی دا ټول کائنات چې وو دا هم د الله رب العزت رحمتونه الله سو رحمتونه دا اوبه چې څکي راویلې او داسې ګوټ دي وکړي الحمدلله ورته ووایي صحیح ده که نه نعمت نه دی نه دی ډوډۍ نعمت نه دی برستن رحمت نه دی پکې رحمت دی دا ټول ګاډي جیاز هلیکاپټر دا هر څه د الله څه دي نعمتونه دا د الله رب العزت رحمتونه دي الله تعالی دا رحمتونه چې دي نو راوورول په دې انسان دې بدن باندې رحمتونه راوورول خو د الله رب العزت یو قسم رحمتونه یو قسم نعمتونه یو قسم خوراکونه یو قسم پولاونه یو قسم شربتونه یو قسم جوسونه چې هغه د بدن نشو سکلی او د بدن لی چلم نه ورته الله رب العزت هغه رحمتونه هغه نعمتونه ښکاره کول غوښتل نو الله رب العزت په انسان کې د بره کائنات یو تبې وکړو د هغه رحمتونو دپاره انسان کی طاقت واچو او هغه د روح وای تاسو په نشو الرحمن علم القرآن خلق الانسان رحمان چې خپل خاص رحمتونه ښکاره کولو اراده وکړه هغه خاص رحمتونه څه دي هغه د قرآن پولاونه دي هغه د قرآن کریم کبابونه دي هغه د قرآن کریم مڼې دي هغه قرآن کریم ګلونه دي هغه قرآن کریم ګسونه دي هغه قرآن کریم شربتونه دي هغه د خولې نشو سکلی هغه د سترګو نشو لیدلی د هغې دپاره
د هغه ځای سترګې په کار وي توجه مولوي صاحب د خدای وبخښي دا یو توجه ټکی خو راته پرېښود دی که نه توجه کیږي یار د هغې نعمتونو دپاره د هغې نعمتونو دپاره د هغې رحمتونو دپاره د هغه ځای خوله په کار وه د هغې رحمتونو دپاره کوم چې د الله خاص رحمتونه دي کوم رحمتونه تاسو زما دا خبره ده خفه کېږئ ما لکه ټیک ته داسې دا غونته کې شروع شوې ده که نه خو لکه زه کوشش کوم چې لکه زه په دې خبره خپله پوه شم تاسو به په خپله خدای پوهېږي خو چې زه پرې ورپوهېږم خو لکه توجه به غواړو ما وی د دې جهان چې کومه ډوډۍ وه هغه دې خولې سکلی شو ټیک ده د دې جهان چې کوم عطر و هغه دې پوزې بونیولی شو ټیک ده د دې جهان چې کوم ام و د هغې جوس هغه دې خولې سکلی شو ټیک شو صحیح ده دا د الله یو قسم رحمتونه دا الله رب العزت په موږ خوړل غوښتل نو موږ له دا خولې راکړې سترګې غوږونه دا څیزونه د الله رحمتونه موږ څه کړو وسکل خو د الله یو قسم رحمتونو او الله هغه ښکاره کول هغه یې څه کول ښکاره کول دې سالم کائناتو کې د هغې د ښکاره کولو برداشت نه خدای بل ځای ته خبره راغله وپکې انا عرضنا الامانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها دا دوره غټ اسمان دا دومره لویه ځمکه دا دومره غټ غرونه الله رب العزت ورته وایي یو امانت مې دی هغه در باندې ښکاره کول غواړم ښکاره کول فابین ان یحملنها ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی وی دا وس زمونږه صحیح ده که نه ځمکې ته وي ګاډې در باندې ګرځو ریل ګاډې در باندې غټ جهاز در باندې ګرځو اتینا طائعین اسمان ته وي ستا په خېټه کې نور ښکاره کوم غټ غټ ستوري پکې ښکاره کوم وی اتینا طائعین تابعدار وي صحیح ده او چې ورته وي یو خاص امانت دی هغه در باندې ښکاره کوم فابین ان یحملنها وي دا زمونږ وس حملها الانسان انسان سینه وړوله حملها انسان وي انا لها وي دا به زه ښکاره کوم ولې په دې ټول کائنات کې د هغه عالم د بره عالم یو څیز نو چې هغې کې د هغې د برداشت کولو ماده وه یو انسان و چې د هغه د بره مناسبت و بره سره تعلق و او هغه د روح په ذریعه باندې چا په ذریعه یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وکذلک اوحینا الیک روحا من امرنا عن الروح قل الروح من امر ربي قل الروح من امر ربي الروح من امر ربي وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا الله رب العزت انسان کی دا آغا عالم یو ملمه کی نولی دا آغا بر عالم یو ملمه دی پکی چاگی تا روح ویلے کیگی دا بر عالم یو ملمه دی ملمه دی سده ملمه دی او آغا ملمه دا آغا زی ڈوڑای غواری آغا ملمه دا آغا زی چای غواری آغا ملمه دا آغا زی پولاونا غواری دیگه دا کنه
نو الله رب العزت وای ما دی روح لا یو روح راولېږه دی روح لمی روح سکو راولېږه منګه په دې دومره نه پوهېدو نبی علیه الصلاة والسلام حل کړه وی القرآن مأدبة الله القرآن مأدبة الله مأدبه پیژنئ ماښام د مونځ نه پس به انشاءالله پته ولګي د مأدبې خبره باندې پوهېږئ تبلیغیان دومره کله کله خدمت والا ملګري چې دي که نه دا دسترخوان څه کي خور کي هر څه به کې څه کي کېږي بیا امیر صاحب پسې راشي بیا امیر صاحب ډوډۍ تیاره ده ډوډۍ څه ده او عربیانو ته وایي شیخ تفضل شیخ تفضل وایي طعام موجود مأدبه دې ته ویلی شي چې درستخاني او په درستخان قسمه قسم خوراکونه خوراک ته تیار یعنی خوراک ناری وي پوه نه شوئ هغې ته مأدبه وایي عربی کې هغې ته څه وایي نو القرآن مأدبة الله قرآن کریم د الله تیار درستخان دی تیار څه دی پولاو پکې ښکاري چرګ اتی د خوراک څیزونه پکې ښکاري وروڼو ښکاري خو موږ ورته د بدن په نظر ګورو او دې ته د زړه په سترګو کتل خبره باندې پوه نه شوئ که موږ وایو چې زموږ ګېډه وږې ده یو دوه آیاته ووایو چې دا ګېډه مړه شي مړه به شي بیا خو بسان کار روژه کې به خلکو دا تلاوتونه کول بس خو ماړه وټي بس وروڼو اصل مسله دا ده چې موږ اصل ځان نه ده پېژندلی نو موږ د دې بدن نوکران شوي یو او د روح خوراک چې دی هغه زموږ نه هېر شوی دی هغه زموږ نه څه شوی دی د بدن د خوراک دپاره بېادبي دې معافي یو ځل بیا دې معافي کم از کم موږ د ورځې څو ځلې کینو کم از کم وایم بېادبي څه کوم چې کېدای شي ځینې خلک ډېر ځلې کیني که نه بیا به راته غوسه شي چې موږ خو دومره ځلې کېناستو تا یې 3 ځلې یاد کړل خو کم از کم څو ځلې کینو صحیح ده که نه دا د بدن دپاره کینو د اوبو خو شمار نشته چې اوبو څومره څکو او د پروټو د چولو خوړو شمار نشته چې څه ټایم بازار باندې تېرېږو هلکه راوالی یو ټنګ راوالی یو شمتالو اخو سره پکې پکې یو شمار نشته خو چې لکه په درستخان باندې کینو په سنت طریقه نو څو ځلې کینو وروڼو زمونږ دا روح په هم په موږ حق شته د دې روح د دې درستخان ته چې ته موږ د ورځې یو ځلې ناست شوي اوی خدای قربان د دې روح په دې درستخان کې دې کې هم پولاونه دي خو د روح دپاره دي ما مخکې ووایي دا لاس په یو څه باندې ښه ګڼي دا سترګې په بل څه باندې ښه ګڼي دا غوږ په بل څه باندې ښه ګڼي دا ژبه په بل څه باندې ښه ګڼي د هر یو شیزونه جدا جدا دي که نه دي او په دې ځناورو کې ګوره ځناور نه دي په دې کې ګوره نو د بدن د سپي جدا خوراک دی د پیشو جدا دی د خر څه دی جدا دی د غوا څه دی جدا دی په ځنګل کې چې کوم ځناور دي د هغې یو څه دي جدا دي که ته چې ته ښایسته کیکې وکړې او خر ته یې په ټاټکي کې کېږي وبه یې خوري موړ به شي ښایسته جوس وکړي جوسو ټیک د امونو څه وکړي جوس وکړي او میخې ته یې څه کړي میخه پرې مړه شي وروڼو زما په خبره پوه نه شوي تاسو که موږ بدن ډېر ښکلی کړو او ډېر پې ځان پې وکړو ډېر علاجونه وله وکړو خو چې زموږ روح وږی دی نو موږ د الله نعمت غورځولی دی که یو سړی وږی وي او هغه ته ډوډۍ مخې ته څه ده پرته ده او نی خوري ګناهګار دی که ثواب دی ګناهګار دی یو سړی تږی دی
او اوبو ته سخت څه دی ضرورت دی او دی نسکي دا اوبو ګناهګار دی که نه دی ګناهګار دی وروڼو زمونږ روح اوږی دی زمونږ روح تږی دی زمونږ روح بیمار دی او مونږ یې نه د بیمارۍ فکر کوو نه د لوږې فکر کوو او نه د تندې فکر کوو په ایمان یې ووایي د بونیریانو خبره وی لالا یو که نه یو ګناهګار یو که نه یو الله رب العزت زمونږ د دې روح دپاره دا قرآن کریم را لېږلی دی گویا کې زمونږ پیدایش الله رب العزت د قرآن د ښکاره کولو دپاره کړی چا دپاره قرآن د ښکاره کولو دپاره ځکه الله تعالی وایي الرحمن علم القرآن خلق الانسان الرحمن علم القرآن خلق الانسان مهربان بادشاہ خپلو مهربانو د ښودلو اراده وکړه نو قرآن کریم یې راولېږه خو ورسره چې کوم دی نو د قرآن کریم د ښکاره کولو دپاره انسان راولېږه خلق الانسان هسې یو خبره ده الله رب العزت دا غټې غټې جلسې چې اجتماعګانې صحیح ده که نه غټې غټې جلسې نو په هغې کې چې کوم زمونږ مشران استادان راځي نو هغه د خلک د ټولو نه مخکې بیان ورکوي که وروسته کې ولګوي مخکې چې ولورکي خلک وایي بس به شی پلان کې شي څه بیان وکړو ځای چې ځو صحیح ده که نه نو هغه مهمان خصوصي چې وي هغه په ټولو کې څه کې وي آخره کې الله رب العزت دا ټول انسانان پیدا کول صحیح ده که نه د دې ټولو پیغمبرانو سردار نبی علیه السلام او د ټولو کتابونو او د ټولو هدایتونو او د ټولو رحمتونو سردار څوک و قرآن کریم خو دا مخکې چې کوم دی نو هغې ته تمهیدات و هغې ته څه تمهید دی ورته لاره سموله لاره سموله نور انبیاء کرام رالل هغې د الله د هدایت د روح د روزۍ لږه لږه خبره څه کړه لږه لږه وکړه الله رب العزت د روح هغه ټوله بادشاهي هغه په قرآن کریم کې راولېږله په چا کې قرآن کریم کې نو زمونږ او ستاسو نو د انسانانو پیدایش الله رب العزت د قرآن دپاره کو خو دا مخکې چې انسان یې رالیږو او مخکې انسانان یې پیدا کول نو دا یې د قرآن مجید ته لار سموله لارې سموله الله رب العزت انسان پیدا کړی دی د قرآن کریم د ښکاره کولو لپاره چې د ده په ذریعه باندې الله رب العزت دا خپل کلام ښکاره کو او په دې کلام باندې الله خپل ځان ښکاره کو او خپل رحمتونه یې پسې کول ښکاره کول د دې وجې نه الرحمن علم القرآن او خلق الانسان دا درې واړه عبرت راوړي چې الرحمن مهربان بادشاہ چې دی نو علم القرآن هغه چې کله خپله مهربانۍ ښودلو اراده وکړه نو علم القرآن قرآن کریم را نازل کو او وی خود قرآن کریم ٹھیک ده نو القرآن مأدوبة الله قرآن کریم دا اللہ تیار درستخان دے تیار څه دی درستخان دی دا د الله رحمتونه دي نورونو چې موږ د الله د نورو رحمتونو نه مخ ناړو او د قرآن نه ساړو مخ اړو چې کله دا وویل شي که جومات کې مو ویل شو جومات کې چې ورونو ځئ ما او چا لږه خیراتي ډوډۍ د هغه به وخورئ نو موږ کور ته هم چاته رنګ وکړو چې هلکه ته موږ له نه راغلی راځه ځانکي ډوډۍ راوړې ده خدای باندې اپاتو ته هم ورپسې څه کوو رنګ کوو او چې کله قاري صاحب وایي چې درس په مورد لمونځ نه وروسته کوو یو بل لکه شور په بیا ناوخته کېږي راځه مړه دی بیا بس کوي
هغه خوا کې کسوم ځان سره پاسو د شیطان ډیوټي بیا لګه لګه کوو هغه بیا لګ پاسو اسی تی په ایمان وایا چې موږ روح له خوراک نه ورکو دا ډوډۍ نه ورکو دا چې د قرآن نه ورکو زموږ روح په وګه نه وي زموږ روح په تګه نه وي او زموږ روح په چې پرواز بیا کولی شي کمزوری به نه وي روح په څه وي روح په زموږ کمزوری وي او بیمارېږي به نه څه به کېږي بیمار دی وروڼو موږ ته څومره بیمارۍ لګېدلې دي د ټولو نه لویه بیماري په خپل بدن مینېدل دي خبره پوه نه شوې په دې بدن باندې موږ دومره مین یو چې د دې لپاره موږ د روح تقاضې پرېښودلې د روح تقاضې موږ پرېښودلې د بدن خواهشات هغه موږ راواغستل او د خواهشاتو دومره منو چې الله رب العزت وایي افرأیت من اتخذ الهه هواه افرأیت من اتخذ الهه هواه هغه چاته دې فکر کړی چې هغه خپل خواهش ته خدای ویلي یعنې د خپلو خواهشاتو داسې مني او د خپلو خواهشاتو د پوره کولو کوشش کوي لکه سړی چې الله رضا کوي موږ د خپل بدن چې ته خفه کړی دی که دا موږ دنیوي تعلیمونه کوو که مارکیټونه اخلو که د اوبو ته ځو سعودي ته ځو دا موږ د روح دپاره ځو که د بدن دپاره ځو کالجونو ته ځو سکولونو ته ځو نو دا روح له ځو که بدن له ځو هسپتالونو ته ځو دا روح له ځو که بدن له ځو دا ګاډي یلو دا روح له ځي که بدن له ځي او د روح دپاره قرآن کریم الله رب العزت را لېږلی چې عطار وایي ذکر حق احمد غذایی روح را ذکر حق احمد غذایی روح را مرهم احمد این دلی مجروح را قرآن کریم چې دی نو دا طاقت هم دی او قرآن کریم چې دی نو دا دوایی هم ده دواړه قرآن کریم څوم دی طاقت هم دی د طاقت دوايي په دې کې ده او په دې کې څوم ده د بیمارۍ څوم دی علاج د بیمارۍ څوم دی وروڼو نن موږ بیماران یو د دنیا د محبت بیماري موږ ته لګېدلې ده د ګناهونو د محبت بیماري موږ ته لګېدلې ده په ګناهونو موږ مین یو یو بل سره د ضد او د عینات بیمارۍ موږ ته څه شوي دي لګېدلې دي هسې د دې ټولو جړه هغه په دنیا مینېدل دي او د آخرت غفلت دا بیماري موږ ته څه شوې ده لګېدلې ده دا ټولې د دې وجې نه چې موږ صرف ځان د بدن غلام ګڼلی دا موږ د بدن غلام ګڼلی دی چلاسي بابا یو ځای کې وایي خدایا تن پرستی عام شد اندر دیار ما خدایا تن پرستی عام شد اندر دیار ما یا الله زمون په دې وطنونو کې صرف د بدن غلامي ده د بدن غلامي ده چې موږ صرف او صرف ځان د بدن غلام ګڼلی خدایا تن پرستی عام شد اندر دیار ما رخی مردم بفضل سوی جا بوده چی خوش بوده ارمان الله ارمان چې د خلکو توجه لګوي روح ته وي څه به ښه وی د خلکو توجه د روح ته وي نو څه به ښه وی وروڼو موږ د قرآن کریم د مجالسو نه غفلت راواغست د قرآن کریم ترجمه موږ زده نه کړه دا موږ زده نه کړل چې د قرآن کریم کې د ټولو نه لوی څیز هغه ایمان دی هغه توحید دی د الله رب العزت پیژندل ځان پیژندل موږ د دې قرآن کریم نه الله نه پیژندو د دې وجې نه د الله مینه هغه موږ د مخلوق سره کوو د الله صفتونه هغه موږ مخلوقاتو له ورکوو کا قبرونو لوي کا بوتانو لوي کا لیډرانو لوي کا بادشاهانو لوي
دا ولې دا ځکه چې موږ د قرآن نه ځان نه خبر کړو موږ د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په طریقو باندې د الله رب العزت په قانون باندې په هغې باندې موږ خپې کېښودلې موږ صرف دې ته ګورو چې د دنیا فایده زموږ په څه کې ده د دنیا فایده زموږ په څه کې ده دا د قرآن کریم استعمال د قرآن کریم زده کړه د قرآن کریم په عمل کې راوستل په زندګۍ کې راوستل دا د روح غذا وه او دا د انسان انسانیت دا د انسان انسانیت اوس دا خبره ده صفا دا ده چې قرآن مجید نبی علیہ السلام وی چې دا درستخان دی او د دې درستخان نه به خورو څنګه د دنیا د درستخان نه خو موږ له چل څه کوي راځي خو د دې نه به څنګه خورو نبی علیہ السلام وی فتعلموا من مأدبته ما استطعتم فتعلموا من مأدبته د دې درستخان نه چې څومره زده کولی شي نو دومره دې څه کوي یعنی قرآن کریم زده کول خورونو داسې زده کول چې څنګه به صحابه کرامو زده کول د صحابه کرامو زده کول چې وو نو هغه ځان پویه کولو او ورسره په خپله پویه باندې عمل کولو یعنی چې دی د ټکو زده کول دي او د دې نه عمل زده کول دي او دا چې کوم دی نو د ژوند قانون کې راوستل دي چې دا قرآن کریم موږ د ژوند په قانون کې راولي نو زمونږ زندګي چې ده دا به د آرام وي دا به د سکون وي او دا روح چې کوم طرف نه راغلی دی هغه ځای ته به تلو طاقت په ده کې وي هغه ځای ته به بیا ځي او هغه ځای ته د تلو طاقت به وي ورونو که د قرآن عقیده نه وي د قرآن قانون نه وي د قرآن عمل نه وي نو قرآن مجید ویلی دی لا تفتح لهم ابواب السماء بیا زمونږ روح هغه ځای ته تللی هغه ځای ته بیا تللی نه شي چې د کوم ځای نه موږ راغلي یو هغه ځای ته موږ بیا تللی هغه د جنتونو مقام هغه د عزت مقام هغه ځای ته بیا موږ تللی نه شو نو دا د قرآن محنتونه دا د قرآن درسونه د قرآن اوازونه دا د دې دپاره دي چې موږ او تاسو سره خپل فکر پیدا شي احساس پیدا شي او موږ او تاسو خپل بچي خپل ځانونه د قرآن کریم سره وتړو د قرآن کریم سره وتړو کم از کم د ورځې یو ځلې یو آیات ته کېناستل دا خو ډېره ضروري خبره ده چې په موږ هفتې هفتې تېرې شي وروڼو میاشت میاشت تېره شي او موږ د قرآن درس ته کښېنونو او موږ د قرآن مجلس ته کښېنونو زموږ روح په د لوږې مړېږي نه خدای دې نه کړي الله دې مړی نه او که نه یعنې کمزوری کړی ګورې موږ ډېر دی په ایمان یې ووایه خفه کېږو به نه موږ په ګانه ډېر خوشحالي یو که په تلاوت باندې مسله بدله ده موږ په غیبت ډېر خوشحالېږو او که په قرآن باندې دا ولې دا ځکه چې زموږ زړه کمزوری دی زموږ روح کمزوری دی هغه کې طاقت نشته هغه کې خوراک نشته چې د ګناه نه ځان بچ کړي هغه ته ګناه بد ښکاره شي او هغه له قرآن کریم مزه ورکړي قرآن کریم مزه ورکړي عثمان رضی الله تعالی عنہ فرمایي که چېرته کې زموږ زړونه پاک وي نو زموږ دا ژبې به د قرآن نه مړې شوې نه وي دا به چرې د قرآن باندې مړې شوې نه وي خو موږ زړونه چې دي په هغې کې د ګناهونو محبت دی په هغې کې د دنیا محبتونه دي وروڼو د قرآن په مجالسو د دین په مجالسو د الله رب العزت په تذکره د آخرت په فکر باندې دا خپل زړه صفا کول غواړي الله تعالی دې موږ سره د دې خبرو احساس پیدا کړي او الله دې زموږ تعلق د قرآن سره جوړ کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين